أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. سورة الصاد 34 نمبر آیات. په دې 34 نمبر آیات کې د سليمان عليه السلام بل امتحان ذکر کیږي او د هغه امتحان نو وروسته د سليمان عليه السلام عمل ذکر کیږي چې امتحان نه بعد سليمان عليه السلام کومه طریقه اختیار کړه. الله تعالی وی ولقد فتنا یقینا موږ امتحان کړی و سليمان عليه السلام باندې والقینا امن غرزول او علی کرسیه د په کرسی باندې جسدن بدن نیم بدن جسد بدن ته وایي مفسرین لیکي دا نیم بدن معذور بدن. ثم انا بیا د سليمان عليه السلام ډېر توجه وکړه الله ته. دا لفظي ترجمه شوه او مقصودی مضمون دا دی چې سليمان عليه السلام نه معمولی غونته کوتاهي وشوله. د معمولی کوتاهي نه بعد به الله تعالی ته ډېر زیاته توجه ورکوله، ډېر زیات مخکینی نه زیات. او سبق پکې همدغه د چانه کوتاهي وشي فوري په خیمانه کېدل، توبه وستر، استغفار ویل او د مخکینی په نسبت باندې په دین باندې زیات کېدل. د سینه چې غنه عاصم خبر اورانه کړی د اوس په نور باقی شه د سینه. اوس دې ځکه کې دغه خلاصتاً مضمون شو چې انسانانو له دغه شان پکار مقصودی کلام همدغه شان ته کې. لیکن دې کې خبره دا ده چې یاره سليمان عليه السلام باندې څنګه امتحان راغی، کرسی باندې نیم بدن د کم ځای نه راغی، بدن چرته و، دا ولې داسې وشوله، دا تفصیلي خبره شوه. او دغه تفصیلي خبره چې کومه ده نو دا باقي تفصیلاتو دا نه په قرآن کې شته نه په احادیثو کې شته دی، هېڅ ځای کې نشته. نو په دې وجه باندې کم چې محتاط مفسرین احتیاط یې کړی دی لکه امام ابن کثیر رحمه الله. نو دی وایي چې بس کومه خبره چې قرآن داسې پرېښودل لمونږ له همدغې چې خول نه دي پکار. ټیک ده، بس دومره موږ ته مضمون معلوم شو چې د امتحان نه وروسته د لغزش نه د کوتاهۍ نه وروسته الله تعالی ته ډېره زیاته توجه پکار ده. بس دغه موږ ته معلوم شو. باقي دا چې واقعیت څنګه و بس الله ته پته لري څنګه به قرآن نه ذکر کړي موږ هم نه راټو، بس داسې به دا د امام ابن کثیر رحمه الله رایې ده. په دې باره کې بیا اسرائیلي قصې هم ډېرې زیاتې شته، ډېرې زیاتې اسرائیلي قصې پکې شته چې هغه بالکل ناجایز او مسترد دي. په اسرائیلیاتو کې واقعه داسې ده چې دا په پښتو په روایاتو کې هم ډېره مشهوره ده، خلک پښتانه هم کوي چې سليمان عليه السلام باندې داسې امتحان راغی چې د بادشاهي د ده د یوه انګوټې نه کنټرول وه. دی وایي په انګوټه کې ټول کمال او دغه انګوټه د اودس کاو کېښودله، شیطان ته پټه کړه او بس شیطان ته پټه کړله یو سمندر ته گزار کړه. شیطان په خپله باندې د سليمان عليه السلام شکل اختیار کو، بادشاهي قبضه کړه. دی وایي چې تقریبا 4 ورځې پورې قبضه کړې وه، حکومت یې کو شیطان. سليمان عليه السلام دغه ځای نه ووته او بس د هغې نه بعد یو میانو والا په خوا باندې ورغی، دغه نه میانو والا نه میا واخیسته د پخولو دپاره چې کله هغه کولاو کړه انګوټه په می په خېټه کې وه، می تېره کړې وه. دا قصه دروغ ده. اصل کې دا د سليمان عليه السلام د پیغمبرۍ او د معجزو نه انکار دی چې دا ټوله خبرې په انګوټه کې وه، نو دغه جادو غونته معلومېږي بیا. او په یهودیانو کې اکثري خلک داسې د سليمان عليه السلام د پیغمبرۍ نه دي قایل. دا خبرې مخکې بقره کې تېرې شوي دي چې سليمان عليه السلام ته به یهودیانو جادوګر وایه، د جادو الزام به پرې لګاوه. دوی راغله نبي عليه السلام ته یې وویل چې ته سليمان عليه السلام په کومو خلکو کې شمار یې؟ نبي عليه السلام ورته وویل دا خو ډېر لوی پیغمبر دی، ویل دا خو جادوګر دی، ته پیغمبر وې، دا خو د تاریخ نه یې خبره. بیا هغې متعلق مستقل آیاتونه نازل شو چې وما کفر سليمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. د دغې نه معلومېږي چې دا هغه خلکو دا پراپیګنډه جوړه کړې ده چې کوم د سليمان عليه السلام د پیغمبرۍ قایل نه دي. او د دې په شان کې نور خرافاتي قصې په نور تاریخونو کې هم شته. نبحة الیمن نوم یو عربي کتاب دی چې دا یو یهودي لیکلی دی، متا لمزدن یو سړي لیکلی دی یهودي. په هغې کې سليمان علیه السلام یو ډېر زیات دروغ وراوښتلي دي او ډېرې قصې پسې جوړې شوي دي. او په دې ډرامو دروغو کې او پراپیګنډو کې یهود ډېر زیاته تجربه لري، ډېره زیاته. میډیا باندې هم د هغوی کنټرول دی فی الحال. جو سړی خوښ نه وي دومره څه وله جوړ کړي، دومره یې خواره کړي چې ټول خلک بدګمانه شي. دا قصه سمون نه خوري. دویمه قصه چې کومه ده امام بخاري رحمه الله نقل کړې ده.
او هغه واقعه د سید سليمان عليه السلام یو ورځ یو عهد یو کو چې زبر ټول زنانو سره یو ځای کېږم ملاويږم با او چې کوم مشمان وشو ټول به مجاهدین جوړو د خبرو منسوبه خو ټیک و در بخاری شریف روایت خو دې منسوبه کې ان شاء الله ونه ویل شو يرش اگر که دا ګناه نه و خو د پیغمبر د لوی شان مطابق کمزوري وشوله الله تعالی ولا تنبیه ورکړه او ورته زنانو کې ست د وی زنانه ماشوم وشو هغه نیم نو یو خدمتګار راوړ د پکور صاحب باندې کې خو نو د ځینې علماء رائے دار دي کې هم خلولي مفسرین شته چې اصل کې دغه واقعیا چې کوم دون د دې آیت مستاق اب دغه امتحان کې دی پریوتو بیا سليمان عليه السلام الله تعالی توجه وکړه چې ما ان شاء الله نه دی ویلې کمه خو دغه شوی دی توبه وستله او د الله تعالی ته زیات توجه سی وکړه بیا ان شاء الله احتیاط هم کو نور خبر کې به احتیاط کو نوري احتیاط سی وکړه اوس دا واقعیا په خپل ځمانه خو ټیک ته سمون خوري لیکن بدی واقعي کمه څه دی کمه پکې دا دی چې دغه واقعیا نه پیغمبر علی السلام ویل چې د آیات شان نزول او د دې آیات چې کوم دنه مستاق دي نه بل چا ویلی چام نه دی ویلی بیا امام بخاری رحمه الله چې دغه واقعیا ذکر کړل نو دغه ترجمه مطلب باب کوم څه نه دی ویلی چې ګنتره د آیات تفسیر او په کتاب التفسیر کې رسره ذکر کړي نه دی کتاب التفسیر کې نشته دی نو ترجمه الباب د باب د ترجمې نه پته لګی چې دغه آیات د دې سره تعلق نشته کدی اثر تعلق وینم دا امام بخاری په کتاب التفسیر کې ذکر کړی و تفسیر کې به راوړی و چې دا واقعیا د آیاتو مصداق هغه سم نه دی ویلي نورم چا سم نه دی ویلي محدثینو نو دومره معلومه شو چې دغه یو واقعیا دا ټیک واقعیا دا خو دې واقعیا سره تعلق نه دغه امتحان دا نه دی دا بل څه امتحان دی بیا هر څه امتحان چې دی بس الله ته معلوم دی او بس زموږ په دومره یقین دی چې بس الله تعالی به سليمان عليه السلام امتحان کړی دی او یو امتحان چې به کړی دی سليمان عليه السلام باقي کې بیا الله تعالی ته زیات توجه ورکړی دی امو تم دغه ترغیب او تعلیم دی بس قال سليمان عليه السلام ویل ربي اغفر لي ارب بخنه وکي ماته وهب لي اوراك ماته ملکا بادشاہی لا ينبغي لاحد من بعدي چې نه حاصل شوی ورست زمانہ انك انت الوهاب یقینا انت ورکول ولای بس دغه سی بادشاہی ما دراکی سليمان عليه السلام دغه امتحان نه بعد الله تعالی نه سوال مکو چې یو خره د بخنه وکي د کوم کوتاهی چې رانه وښ واګر چډره وړه کوتاهی د خره د ماپ او دویم دعای دا وکړه چې مال بادشاہی راکې د سی بادشاہی شاغه د اچا د پاره نه زمانہ ورست لا ينبغي لاحد من بعد کی دوا ترجمه شته دي یو ترجمه دار کم چې تفسیر ماری پر قران ذکر کړی ده چې دغه حاصل نه اس یو کاسته زمانہ ورست زما په زمانہ کې ځکه زه بادشاہ شم مسلمانانو نو دسی بادشاہ بل موجود نه چې زما سره قوت کې برابرۍ پر روب کې برابرۍ په ما باندې حمله وکړي د څوک نه بلکې زما بادشاہي په ټول باندې غالب وي ټول زمانہ یریږي پر روب کې په ما حمله نشي کولای کافران دسی بادشاہي راکړي دا خبر هم صحیح د سليمان عليه السلام په زمانہ کې ایسو کوم د زوره ورنو چې سليمان عليه السلام حمله کړې وي د سرچا جرأت نشه کولای دا خو هم ټیک ده سو کوئی ردی معنی ده سیدا ځینې مفسرین رائے ده سیدا معنی ده سیدا چې لا ينبغي چې حاصل نه لی احد اس یو کاست من بعد زمانه ورست چې کله زو پات شم زما د وفات نه واره د قیامت په ورځ بادشاہي بل چا حاصل نشي دا خبره هم سمون خوري ځکه سليمان عليه السلام د وفات نه ورسته اسوک هم د حکومت چانه د کله جو پیریان مسخر شوی ټول پیریان مسخري هواګان مسخري وبې مسخري او چې د حکم کې غسي کېږي د غوسه برجه حکومت نه کړي سليمان عليه السلام نه بغیر نو دا خبره هم سمون خوري چې د شم دا مطلب به او د ذکر کې سوال دا دی چې بادشاہي غختل مشري غختل سوال کول د الله نه چې ما بادشاہ کی یا خلکو ته ویل چې خلکو ما بادشاہ مشرکی بادشاہ مې کی دا نمونه انداز کوم دین شرعاً منه دي چې منه د سليمان عليه السلام څنګه د خبره وکړه داغه جواب دا دی چې اصل کې بادشاہي غختل مشري غختل دا یو درون امتحان دی ته د خلکو د مالونو د عزتونو د امانتداري په یو امتحان کې پرې وتلی او چې امتحان کې پرې وته تب کامیابی کې ناکام کیږي دا خو سوال کې دې چې ګستا ایمان او ستا صلاحیت دومره یمنه چې بیا هغه ټیم کې ته ټینګ پاتې شي د خلکو مالونو عزتونو کې ته کوتاهي ونه کې د درازي به کې ونه کې نو چې کله دا یقین دی نو بزان باندې دا کار مکوه دا منه دی خو سليمان عليه السلام چې کوم دعا غوښتلې و د الله تعالی په اجازه باندې غوښتلې و الله تعالی اجازه ورکړي
او سليمان عليه السلام په ځان باندې یقین او د اعتماد چې کله چې بادشاہي ماته حاصله شي نو زه به د خلکو عزتونو خیال ساتم د مالونو به خیال ساتم هیڅ قسم خیانت او کوتاهي به نه ځان یقین الله تعالی دا سوال قبول کړي او نو به دغه نه بعد د بادشاہي سوال وکړي چې بادشاہي اوس بادشاہي راکړي چې مسلمانانو باندې عادلانه نظام قائم کړي خسته نظام قائم کړي شرعي نظام وشي نو شرعي نظام د نفاذ د پاره چې کله ستا یقیني بزان مانی او بل څوک داسې نه موجوديږي بیا دعا غوښتل د خلکو نه مطالبه کول دا هم ټیک کولای شي نو سليمان عليه السلام چې کوم دعا غوښتلې و د الله تعالی په اجازه او حکم سره غوښتلې و او سليمان عليه السلام ته د علم و چې دا علم الله تعالی ورکړی و چې بس زما سره د جزا اسلامي نظام قائمول شي او دا ټیک خبره ده چې د الله پیغمبري قائم نه کې سبي قائم وي دا ټیک خبره ده په دې کې شک نشته دی انك یقینا انت الوهاب یقینا ته ورکول والای ته هر څه ورکول شي نو لہذا د بادشاہي ما تراکي الله تعالی وي بسخرنا نو مونږ تابع له در پارا له الريح در پارا هوا تجرج د هوا بچره دله بامره په حکم د سليمان عليه السلام باندې سليمان عليه السلام چې متصنګ ویل چې د تلاړ چلته بتله به تفسیر یسر بده کړي تاریخي اقوال نقل کړي دي چې سفرې به کم ځکین ته کوي نو چې شام ته به سفرې کوي خراسان افغانستان حدود ته سفرې کېدلې او تاریخي احوال به هم ذکر کړي دي روخاء په نرمۍ سره حيث اصواب کم ځکین ته جبدر رسیدل غوښته کم ځکین ته سليمان عليه السلام تل غوښتل هغه ځکین ته روان سليمان عليه السلام تخ سمره غټو بدی کې بسمره کسان کې ناستل دغه ټول روایت مخکې سبقونو کې منګوي دي والشیاطین او شیطانان کل بناء ټول کاریګرو آبادکارو آبادی به جوړولې وغواس او لامبو وهونکو شیطانان چې کوم دا گمراه پیریان دي او د انسان سره دښمنی لري دغه شیطانان سليمان عليه السلام داسې تابع کړي او داسې راګر کړي چې په دې باندې به آبادی جوړولې بنا چې کوم دي بنائن آبادکار آبادی جوړونکي سره دی ویل کی نو دی باندې به آبادی جوړولې او په بو باندې په بوګه په لامبو حاله د لامبو دا مطلب چې بو ته به کوزول لامبو د پاره او د بو د یخنه په سوناګان قیمتي جواهرات راستل هغه به استعمال د لغه مال د دولت او ریاست عمل مالدار کېدو د کارونه وکول په شیطانانو باندې او دوی د سليمان عليه السلام د حکم نه اخوادي فکول نه شو واخرین او زنی نور شیطانان مقرنین تړلې شوی او په اسفاد بزنجرونو کې ځنې به داسې و چې هغه سرکش شو حکم به نه اوریدو کار به کاونو چې کاونو سرته به نه رساو غداری او ټګي به کوله مخالفت به کو سرکشیان به کولې شرارت به کو سليمان عليه السلام هغه زنجیرونو باندې کلک تړلیو چې بس حرکت ونه کی جیلیان او سليمان عليه السلام به د پیریان څنګه زنجیرانو تړلیو آیا زنجیر د شیطان نتاویږي که نتاویږي تاسو څنګه چل بکیږي شیطان څنګه جسم لري هغه تړل کېدل ممکن دي که ممکن نه دي تفسیر مالک قرآن لیکلی دی چې اصل کې مقرنین فی الاسباد دا مطلب دی چې سليمان علیه السلام په یو طریقه باندې د شیطانان جیل کړیو بن کړیو اوس څنګه تړلیو نو سره ساده مضمون کې د څه واخلل کې خلک انسانان تړي بس د څه واخله په طریقه باندې دا د خلکو د پوی د پاره د اسانۍ د پاره مقرنین فی الاسباد وایو اوس دا د څنګه تړلې شي د الله په علم کې د څنګه تړلې شي بس سليمان علیه السلام الله اختیار ورکړیو معجزه ورکړیو کې د شي کې بل قسم زنجیرانو کې د شي کې همدا زنجیرانو او کې د شي په بل طریقه باندې بن کړي خدای نه تعبیر مقرنین فی الاسباد باندې کړي لکه زنجیرانو باندې خلک انسانان تړي د څه واخله نو دغه کیفیت انسانان ته نه معلوم خو زم په دون یقین د الله تعالی سليمان عليه السلام ته اختیار ورکړی د تړلې شي فاده شو خپل ځان باندې قیاس کول چې دا بکیږي او دا به نه کیږي دا خبري غلطي دي ځکه چې قران ویلي د رسول وای چې نه وي او دغه شان د چې الله یو کار کوي سبو وای چې وبنش او د سليمان عليه السلام ته الله معجزه ورکړي دومره مخلوق ورتابع کړي رسول به وای چې شیطانانو الاس نه رسید تړلې نشو دا هیڅ کوم نشي ویل دا هغه سړی وای چې مازغه مکمل خراب هذا اطواؤنا دا زمنګ ورکړه ده دا دومره احسانات دا زمنګ ورکړه ده فمنن او امسك نو ته احسان کوه د خلکو سره او امسك یا بن ساته احسان بغیر حساب تا سره حساب نشته نو دې مطلب دا چې کم احسانات کم نعمتونه الله درکړي دي
نو الله اذا زمونږ د طرف نه ته ملو شوی دی اوس تعالی موږ ټول اختیار درکړل کده چا سره احسانات کې 150 ولا ورکه مستاخ خره ک چاله نو ورکه مناسب نه غنی مستاخ خره بغیر حساب تاسو سره حساب نشته دی خبرو وان له یقینا ددر پاره سليمان عليه السلام د پاره عندنا زمون پنځ مانی لزلفا خامخه مرتبه ده او حسن مآب او درغ ورز د ورتللو چې جنت به هم سليمان عليه السلام